نه پانچ په دې شعر باندې راغواړم وای ټوک ورکه لاټین لا د ډیوي رڼا مې خوښه ده وای ټوک ورکه لاټین لا د ډیوي رڼا مې خوښه ده او غشې دې په خپلو وینو رنګ شه بل زمونږ نښه ده ستاسو د لاسونو په پلقار کې جناب صاحبزاده ثبت الله صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظیم. ډیرو قدرمندو عزتمندو مشرانو همزولو کشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو د ټولو نه مخکې زه د خپل طرف نه د پاکستان تحریک انصاف د قائدینو د طرف نه د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو د طرف نه شیر زمان خان لالا ته دغه خاندان ته د هغه ملګرو ته او چا چې زمونږ سره په دې قافله کې شرکت وکړو د زړه د کومې ورته هرکلی یم او مبارکباد ورته پیش کوم. او یقینا نن زما د زړه ډېر زیات خوشحاله دی ځکه چې زمونږ یو ارمان و زمونږ یو آرزو وه زمونږ یو خواهش و چې د شیر زمان خان لالا په شکل کې د هغه د ملګرو د خاندان په شکل کې مونږ ته یو داسې کس الله راکړو چې هغه دلته کې ټول خلک یې پیژني د یوې لارې سیده ساده او یو ایماندار انسان دی. او مونږه چې کله د شیر زمان خان لالا زه ته زه راغلی وم د نن یو دوه میاشتې مخکې نو د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو ته چې کله ما خبره وکړه نو یقینا خان لالا هغه ډېر زیات خوشحاله شو. او زه به دا ووایم چې زما سره که روزانه نه نو په دویمه ورځ یې زما سره رابطه کړې ده چې یاره صاحبزاده صاحب تاسو څه چل وکړو پروګرام به کلی او شیم تاریخ تاسو نیټه کو نو هغه ارمان چې دی نو هغه زمونږه او د پاکستان د تحریک انصاف د کارکنانو پوره شو. الله تعالی دې ستاسو قدر وکړي او ان شاء الله تعالی تاسو له الله عزت درکړی دی تاسو الله معتبر کړی د پاکستان تحریک انصاف کارکن دا ستاسو کشران دي تاسو د هغې مشران یئ او موږ ته په پاکستان تحریک انصاف کې زه دا هر وخت وایم چېرې د پاکستان تحریک انصاف سره کم نوجوان ور سره دی کم ځوان ور سره دی او کم تعلیم یافته طبقه ور سره ده او کم باشعوره ځوان ور سره دی دا که دا ټولې پارټۍ هم رایوځای شي نو دا انشاءالله تعالی د پاکستان تحریک انصاف مقابله نشي کولی. مونږ ته صرف کوم ستاسو شانتې د مشرانو د سپینګیرو او د بزرګانو ضرورت و نن مونږ خوشحاله یو چې الله تعالی زمونږ هغه کمی پوره کو او دغه شانتې په هر یونین کونسل کې په هر کلی کې په هر ویلج کونسل کې ستاسو په شانتې مشران زمونږ سره ملاتړ کوي او دا د دې خبرې غمازي کوي چې دا ټولې پارټۍ څنګه چې تاسو ویلو دوی خپل منشورونه پریښي دي جماعت اسلامي په دې بنیاد پکې مونږ شامل شوو چېرې دا د جماعت اسلامي د مولانا مودودي صاحب کم ویژن و د اقامت دین د یو اسلامي فلاحي ریاست قیام هغه یې دپاره زمونږ او ستاسو مشرانو قربانۍ ورکړې وې خو مونږ چې کله ولیدو چېرې په جماعت اسلامي کې جماعت پاتې دی او اسلام پکې نشته نو مونږ بیا د خلکو سره ملګرتیا پرېښې ده او د عمران خان سره په دې بنیاد باندې مونږ ملګري شوي یو چې هغه د انصاف خبره کوي د عدل خبره کوي د میرټ خبره کوي او د پاکستان د ترقۍ خبره کوي. هسې خپل منځ کې سوچ کوو چې یو انسان په چانده باندې په خپل محنت باندې د قوم له هسپتال جوړوي د قوم له یونیورسټي جوړوي د قوم له منډې ترلې وایي دا راته ووایي چې یو داسې انسان که هغه ته د اقتدار دا واګې میلاو شي د هغه ته دا حکومتي مشینري میلاو شي نو تاسو څه وایې چې داسې علاقه داسې کلی داسې صوبه دا به د تعلیم او د صحت نه محرومه پاتې شي رونو هیڅ کله نشي کېدی. زمونږ دا یقین دی چې پاکستان دې خلکو ډوب کړی دی پاکستان دې خلکو لوټلی دی او انشاءالله تعالی عمران خان د دې قوم اخرنۍ سهاره ده انشاءالله پاکستان به بدلیږي صوبه به بدلیږي نوې پاکستان به جوړیږي او نوې دیر به انشاءالله جوړیږي او د دې غاصبانو نه به انشاءالله تعالی دا دیر اخلو دا دواړه دا باندې چغې چې جوړ کړی دی روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رے عزتمندو دې دواړو پارټیانو
دا دیر یرغمال کړی دی ټیک ټاک دیو دیو بل سره میلاو دی دا زمونږ ضلع په نمبر دیو لوټي یو بل تلار پک دی کلم چې جماعت اسلامي په الیکشن کې ایسا اخیستې ده نو هغو دلته کې ګټلې ده او پیپلز پارټۍ ته شکست شوی دی خو دوی بیا په سلا باندې پیپلز پارټۍ ته لار پیښې ده او د هغې واضح ثبوت د 2008 الیکشن زه تاسو ته وایم چې موږ ته خو د جماعت اسلامي مشرانو د جماعت اسلامي عالمانو دا خبره کوله چېرې په قرآن هغه آیات دی چې ان تودوا الامانات الی اهلها دا امانتونه راواخلئ او اهل خلکو ته یې ورکئ او اهل خلک بیا ځان ته یادو عزتمندو هسې یو تپوس کوم او دا به ویل فتوا به ورکوله چې دا اور چې دی دا امانت دی دا شهادت دی دا گواهی ده خلاله دا خبره به یې کوله که نه نو زه بیا دا تپوس کومه چې په شریعت کې خدا نشته چې کله به گواهی کوي او کله به یې پټې کله به امانت ورکوي او کله به یې د ځان سره ږدي کله به شهادت کوي او کله به نه کوي نو دا په 2008 کې د دې خبرې موږ مخالفت کړو چې د قرآن کوم آیاتونه تاسو وایئ نو بیا پې عمل کوئ خو عزتمندو هغو د قرآن سره مینه نشته د هغو د شریعت سره مینه نشته د هغو د دې قوم سره مینه نشته هغو د دې وطن سره مینه نشته هغو دا قوم یرغمال کړی دی دا ضلع یرغمال کړې ده او دا خپل ذاتي سیاسي ګټو دپاره د جماعت اسلامي جنډه د جماعت اسلامي منشور د جماعت اسلامي شورا دا استعمالوي او دغسې پاکستان پیپلز پارټي دا یو کس ته محدود شو ده په هغې کې د سیاسي کارکون ځای ورک شوی دی د عزتمند سړي ځای پکې ورک شوی دی او دغه مثال د جماعت اسلامي دی زه هر ځای ته ځمه تپوس کوم زه یم یاره ستاسو په دې غون یونین کونسل کې جماعت اسلامي څو خلکو ته روزګار ورکړی دی نو ما ته وایي چې یو ته هم نه دی ورکړی زه حیران شم چې څنګه یو ته نه دی ورکړی ستاسو د دې یونین کونسل یو کس دی تاسو ټول ډېر ښه پېژنئ د دې پورې غاړه کیر دی یو براینا مولوی صاحب دی منیټر دی جماعت اسلامي څه نوم یې د هغه په یو کور کې 9 نوکرۍ شوي دي که نه شوي نو د دې سټیج نه زه د جماعت اسلامي والا چیلنج کوم دا غونډ به بیا ول دا کم انصاف دی او دا کم نظام دی په یو کور کې به 9 کېږي او په غونډ یونین کونسل کې به یو هم نه کېږي د جماعت اسلامي مخلص کارکنانو ته نظریاتي کارکنانو ته او د پاکستان پیپلز پارټۍ مخلص کارکنانو ته مې درخواست دا دی چې راپاسي انشاءالله احتساب به ورسره کوو د پټېدو ځای به انشاءالله نه یو داسې کس دا د دیر حقوق د دیر د نوجوانانو حق دا دوی یو څو کسانو ته محدود کړی دی انشاءالله تعالی احتساب به ورته کېږي او د زلزلو هغه او د سیلاب هغه خو ورسره پاتې دی که پاکستان تحریک انصاف کله په حکومت کې راغی انشاءالله د دې غلو ډاکوانو سره به احتساب کوي عزتمندو وخت کم دی د مونځ وخت دی شیرزمان خان لالا ته د هغو ملګرو ته یو ځل بیا مبارکبادي ورکوم خو دا یو خبره زه لږه ضروري ګڼم د جماعت اسلامي ګوره 50% خلک چې دی نو به پاکستان تحریک انصاف ته ووټ ورکوي دا تاسو ته پته ده خبر یې کي په شورا کې چې خبره کېږي نو ستاسو د ورور ته اول رارسي چې میټینګ یې کېږي نو ما ته اول رارسي چې جرګه چېرته لیږي نو اول ما ته خبر رارسي که په ګاډي کې خبره کوي نو ما ته پته لګي نو اوس عزتمندو یوه فیصله کړې ده او فیصله دا کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف ځوانان او بیا د خان لالا شانتي مشران ورسره شامل شو نو د دیو نه خو ګټه ګرانه ده دیو له موږ شکست نشو ورکولی نو هغو دا فیصله کړې ده که تاسو ګورئ نو ګورئ په سړو پسې نه ګرځي تاسو چرته وکاته نه ورسره څوک شمولیت کوي نه ورسره څوک راغونډېږي سلام هم ورته نه کوي نو هغو دا فیصله کړې ده چې پاکستان تحریک انصاف له به موږ په ښځو باندې شکست ورکوو ښځې به پسې موږ راوباسو خو ولې موږ عزتمندو زمونږ یو تره زوی خبره کوي موږ خو سکون نه یو او زمونږ خو هم خویندې میندې شته انشاءالله تعالی په سړو به هم شکست درکو او په زنانو به هم انشاءالله شکست درکو زمونږ خور مور انشاءالله تعالی دا به د نوي پاکستان دپاره د نوي دیر دپاره او د ذله دیر بالا د دې خپل وروڼو د دې خپل خویندو د حقوقو دپاره به انشاءالله راوځي او عمران خان به وزیر اعظم جوړوي د انصاف دپاره به انشاءالله دا راوځي او دوی اوس په مدرسو کې په یو ځای کې په بل ځای کې
د درس په نوم باندې د فهم قرآن په کلاس په نوم باندې زنانه را غونډي او دا پرچار ورته کوي چې که تاسو جماعت اسلامي ته ووټ ورکو نو تاسو له الله اجر درکړي. نو اجر خو به ځکه خدای دی ولنه ورکوي چې دوی خو همیشه دین د دنیا دپاره استعمالوي او موږ هغه خلک نه یو چې دین د دنیا دپاره استعمالو چې څه وایو په ډاګ یې وایو. انشاءالله تعالی د پاکستان تحریک انصاف قیادت دا بې داغه دی، دا انشاءالله تعالی غل نه دی، دا ډاکونه دی. او زه دې کارکنانو ته ویم، زه دې قوم ته ویم که د پاکستان تحریک انصاف لا خدای موقع ورکړه او هغه هم داسې غله وخاته، هغه هم داسې دوکه کوله، هغه هم داسې افراد کو، نو زه خدا ویم چې په آینده الیکشن کې ورله ووټ نه خپې ته خپله واچوئ او رای کاږئ. ځکه چې موږ د انصاف دپاره راوتو، د انصاف دپاره به ودرېږو، د ملت دپاره به ودرېږو، د عدل دپاره به انشاءالله ودرېږو او په 2018 کې به دې قوتونو ته انشاءالله شکست ورکو، دا قوم به تې ازادو. او څنګه چې شیرزمان خان لاله خبره وکړه، زما ټول د پاکستان تحریک انصاف قائدینو ته، کارکنانو ته، مشرانو ته درخواست دی که په کوهستان کې تعلق هم به تاسو استعمالوئ، په نیاک دره کې به هم تاسو ځئ، هوشیارۍ ته به هم ځئ، برول ته به هم ځئ، او چې په کوم ځای کې ستاسو لاس رسي نو د پاکستان تحریک انصاف او د بیت دپاره به انشاءالله تعالی وګورئ. دا ستاسو زما سره وعده ده. ستاسو ډېره زیاته مننه. او په اخره کې دا خپلې خبرې په دې شعر سره ختمومه. وایي چې وخیږي منبر ته او خبرې د فساد کوي، چې وخیږي منبر ته او خبرې د فساد کوي، نو بیا واز د مولانا ټپه د لیوني ښه ده. واخر دعوانا